نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې په کوم صورتونو کې د سړو د پاره پکور کې موس کول جایز دي او په کوم صورتونو کې مکروه دي. د جمع سره موس کولو لکه څنګه چې په احادیث مبارکو کې ډیر فضایل راغلي دي، نو جمع سره موس پر غسلو متعلق او مکه شان سخت وعیدات هم راغلي دي. روایت کی راضی د ابن ماجه روایت ته انا عبد الله قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس ينادي بهن فانهن من سنن الهدى. یو صحابي فرمای چې څوک دا غواړي او دا خوخی چې د قیامت په ورځ باندې رب ذوالجلال سره په حالت د اسلام کې ملاقات وکم، چې زه مسلمان یم او د الله سره زما ملاقات وشي، نو دغه 15 وختو منځونو پابندي دي او اهتمام د په داسې ځایونو کې وکي کم ځای کې چې اذان کیږي، یعنی جماعت سره دی وکي او مسجد کې دی وکي، ځکه دا سنت مؤکد دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتهایی تاکید فرمایلی دی د جمع سره د مسکولو. ولعمری لو ان کلکم صلی فی بیته لترکتم سنت نبیکم. نبی علیہ السلام فرمای کو چرته تاسو کې هر یو کس په خپل کور کې مونږ کوي، نو تاسو به د خپل نبی د سنت پر غستون کې شي، خپل نبی طریقه به تاسو پرېږدئ. ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، او کو چرته تاسو د خپل نبی طریقه پرېغوسته، سنتم پرېغوستل، نو تاسو به گمراه شئ. دا صحابي فرمای ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. زمونږ په دور کې یعنی د صحابو په دور کې با د جمعنا صرف هغه سړی پاتې کېدو چې دغه منافقت په ټولو ته معلومو او هغه به ښکار منافق و، صرف هغه به جمع کې نه حاضرېدو، هغه خلق په هم جمع ته حاضرېدل چې د چا منافقت په پټ و، هغوی به د جمع اهتمام کولو. نو صحابو به څومره اهتمام کول. ولقد رأيت الرجل يهادي بين الرجلين حتى يدخل في الصف. دا صحابي فرمای مونږ بلیدل چې یو سړی به داسې بیمار و چې د 2 کسانو په سهاره باندې به مسجد ته راتلی شو، نو ابا هم صف کې داخلېدو او جمع کې به شرکت کول. دومره اهتمام د صحابو. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. کم سړی چې ښه طریقې سره پاکي حاصله کی، اودسو کی، چارندام وکي او ښه پاکي حاصله کی او بیا مسجد ته روان شي او مسجد کې منځو کې د جمع سره، نو رب ذوالجلال دته په هر قدم باندې یو درجه بلندی او په هر قدم باندې د یو ګناه معاف کوي، چونکه دا قدمونه د مونځ د پاره د الله د حکم پوره کولو د پاره اغستل شوي دي، نو رب ذوالجلال ته د مونځ په وجه باندې د قدمونه هم ډېر ګران دي، دا مته په نیکیانو کې بدلی، بدې مته الله رب العزت درجات بلند دی. نو په نفس مونځ باندې به څومره اجر ملاویږي. د بخاری شریف روایت ته صلاة الجماعة تفضل صلاة الفض ب27 درجه. د جمع سره مونځ کول د ځان له مونځ نه 27 درجه دا افضل اجر لري، 27 درجه. نو د جماعت مونځ انتهایی فضایل راغلي دي په روایاتو کې، او کم سړی چې پابندي نه کوي د جماعت، ځان له مونځ کوي بغیر د عذره، داغه باره کې سخت وعیدات هم دي. نبی علیہ السلام فرمایلی دي الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها الا منافق. د جمع د مونځ نه خو صرف منافق پاتې کیږي، نو منافق ورته ویلی شوي کم چې بغیر د عذر جمع ته نه حاضریږي. په بل روایت کې راځي ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان. په یو کلی کې 3 کسان اوسیږي
او هغې اذان هم نه کوي او جمع سره مونځ هم نه کوي، نو پوه شه چې شیطان به دې باندې غالب دی. دا د شیطان په تسلط کې راغلی دی، جمع سره مونځ نه کوي. علیک بالجماعه، نبی علیہ السلام فرمایي د جمع د مونځ اهتمام وکړي، خامخا جمع ته حاضرېږي. نو د دې روایاتو په رڼا کې زمونږ فقها فرمایي الجوهره کې شته والجماعة سنة مؤکده ای قریبة من الواجب. جماعت سره مونځ کول جمع سره دا سنت مؤکد دی، یعنی واجب ته قریب دی، نږدې دی. په ترک د جماعت سره انسان ګناهګاریږي چې بغیر د عذر نه جماعت پرېږدي. یو روایت کې دام شته، ابو داود شریف کې روایت ته لقد هممت ان امر فتیتی فیجمع حزما من حطب. نبی علیہ السلام فرمای ما اراده فرمایله دا، اراده مې کړې ده چې سزوانانو ته حکم وکم چې هغوی لرګي راجمع کی. ثم آتی قوما یصلون فی بیوتهم لیست بهم علة، او بیا راشم د هغه خلکو کورونو ته چې بغیر د عذر نه دی په خپلو کورونو کې منځونه کوي، جمع ته نه حاضرېږي، فاحرقها علیهم، او د هغوی کورونه پې اوسېږمه. دومره مشفق نبی په خپل امت باندې، د خپل امت دپاره دومره په ګنټو ګنټو جړل او د الله نه د دې مغفرت طلب کول، در دې پورې چې رب ذوالجلال وفرمایل مفهوم داسې دی چې ستا د امت ګناهګار او ظالمان مې وبخل. هغه پیغمبر فرمایي چې زه لرګي راجمع کم او د دغه خلکو کورونه اوسېزم کم چې بغیر د عذر نه په کور کې مونځ کوي. نو څومره سخت وعید دی، یو عقلمند انسان به دې خبرو پوهیږي. البته یو انسان ته شرعي عذر راپېښ شي، نو د شرعي عذر په وجه باندې بیا کور کې د دپاره مونځ جایز دی. هغه عذرونه دا دي فقهاو لیکلي دي وتسقط الجماعة بالاعذار حتى لا تجب على المریض. مریض دی، بیمار دی، جمع ته نشي حاضرې دی، داسې سخت بیمار دی، نو دته شرعاً دا گنجائش تا چې جمع ته د باندې حاضرېدل واجب نه دي، کور کې دی مونځ کې بلا کراهت مونځ صحیح دی. یا پخپو باندې شل دی ومقطوع الید والرجل من خلاف، د مخالف سمت نه د خپې لاسونه کټ شوي دي، مثلا خلاص ګس خپه یا ګس لاس خیخ په کټ شوی ده، نو د باندې هم جمع ته حاضرېدل واجب نه دي، بلا کراهت په کور کې مونځ صحیح دی، کور کې دی وکړي. والمفلوج الذي لا يستطيع المشي، یا هغه فالج زده انسان چې هغه په تللو باندې قدرت نه لري، تلل نشي کولی، نو کور کې دی مونځ وکړي، فالج وهلی دی. دکه شان والشیخ الکبیر العاجز، یو هغه بوډا انسان چې ګرځېدل هم ورته ګران وي، ګرځېدل هم نشي کولی، نو د دپاره هم کور کې مونځ بالکل صحیح دی بلا کراهته. والاعمى عند ابي حنیفه رحمه الله، یو ړوند انسان دی چې مسجد ته تلل نشي کولی، ړوند دی، نو کور کې ولا مونځ بلا کراهته صحیح دی. نور اعذارم علماء لیکلي دي والصحيح انها تسقط بالمطر، انتهایی سخت باران دی، کو مسجد ته ځې نو د نالې په اوبو یا د خټو په وجه باندې یا د نورې ګندګۍ په وجه باندې د کپړې یا د جسم د ګنده کېدو یقین دی، نو په دې صورت کې د مسجد ته نه ځې، کور کې دې مونځ وکړي. یا والبرد الشدید، انتهایی سخت یخني ده، والظلمت الشدیده، انتهایی سخت تیاره ده، نو دا هم عذر داسې دی چې جمع ته حاضرېدل واجب نه دي په دې صورت کې، نو کور کې کو مونځ کوي، نو بلا کراهت صحیح دی. وکذا اذا كان يدافع الاخبثين او احدهما، یو سړی داسې دی چې هغه ته تشو میچازو یا ډکو میچازو زور ورکړی دی، یا د دواړو کې یو، نو د باندې هم شرعاً جمع ته حاضرېدل واجب نه دي، دا د خپل دا تقاضا پوره کی، تشې میچازې یا ډکې میچازې دی وکړي، ځان د مطمئن کی، هغې نه پس ته ځان لمونځ وکړي، نو دا بلا کراهت صحیح دی. کو په دې حالت کې فقهاو لیکلي دي یو انسان ته تشو میچازو یا ډکو میچازو خو زور ورکړی دی او دا وایي چې زه مونځ به وکړم هغې نه پس به وکړم، نو په دې صورت کې کو دا مونځ اوم شي، نو علما فرمایي دا مونځ واجب الاعاده دی، دا به د سر نه دا مونځ کوي، مونځ مکروه دی، مونځ صحیح نه دی.
نو بهتره دا ده چې تشي مچازو ډکي مچازو نه ځان خو مطمئن کی فارغ کی هغې نه پس دی کو جمع شوي وي خیر دی ځان نه د مونځو کې پکور کی او کان اذا خرج يخاف ان يحبسه غريمه في الدين یو انسان دی ډیر زیات قرضدار دی نو دا وی کو زه جمع له او زمان دلته ما ته خپل قرضدار ولاړ دی راګیری می پکې قید کوي می پکې نو بدی صورت کې هم د پاره جمع ته حاضرېدل واجب ندی کور کې کومونځو کې نو هم سیدا بلا کراهته او یرید سفرا واقیمت الصلاه فيخشى ان تفوته القافله یو سړی د سفر اراده لري مثلا کراچۍ ته د تلو اراده لري او دا کم گاڑی کې کینی یا ریل گاڑی کې هغه د څه ټایم رواني کې چې هغه ټایم جمع ودرېږي نو کو دا جمع ته حاضری کوي نو هلته قافله زی گاڑی ته روانېږي نو بدی صورت کې هم جمع ته حاضرېدل بدمان شرعا واجب ندي دا د گاڑی کې کینی بیا د ځان لمنځو کې بلا کراهت دا جایز دي صحیح دي او قیما لمریض یا یو سړی د مریض تیمارداري ته ولاړ دی خدمت ته ولاړ دی او داسې مریض دی چې د ته ټایم په ټایم دوايانې ورکول ضروری دي د هر ټایم د ته یو نگران پاتې کېدل ضروری دي نو په بدی صورت کې دا نگران جمع لذین و مریض ته مسلې جوړیږي نو بدی صورت کې جمع ته حاضرېدل په واجب ندي ځان لدی منځ کې د غزا کې بلا کراهت صحیح ده یا یو سړی او یخاف ضیاع ماله د خپل مال د ضایع کېدو خطرې کو جمع لازم نو کورما کې مې مال داسې پروت دی چې خلکو ته پته را چې د سره دومره مال پروت دی نو یقیني دا چې دا برانه ډاکوان یوسي غله به رانه یوسي یا لاره خطرناکه ده کو زه باروزم نو ډاکوان به مې ګیر کې غله به مې ګیر کې نو بدی صورت کې هم پکور کې د دپاره موز بلا کراهت صحیح دی آخری مسئله وکذا اذا حضر العشاء وقيمت صلاته ونفسه تتطوق اليه وكذا في وقت غير العشاء یو سړی د اته د ماسوتن یا د غرمې روټه کې غوستل شو او دا سړی انتهایی اوګې دی چې بالکل وته په نظر ناراضي داسې اوګې دی او بدی صورت کې التجمم ادریدا نو شرعا حکم داده چې دا د اول دا روټه اخري کو جمع ته اوم شي نو ځان لدی منځو کې کو دی صورت کې دا جمع لاړ شي او دا داسې اوږي وي نو د په ذهن کې به مکه کاسې او مکه خوراکونه اوړي وروړي مستوه توجه نه نو فقها فرمایي چې دا د اول روټۍ خوري کو جمع کې سره رکعتونه باقي حاضر دي شي او کنه شوي دي نو بس پکور کې د بیا منځو کې والسلام